अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو زه حکیم جلال تاسو خدمت کې دوستانو نن سنت کې ستونزه ده نن کوم علاج دا بالخصوص د الله رضا لپاره دا کینسر تور زیړی یا چا جګر ضعیف سوی او شیلنګ سوی وچ سوی د هغه لپاره د نه علاوه خارش کلون خارش او کوچ خارشي د هغه لپاره مکمل علاج ده نو د من هر علاج د الله رضا لپاره دا تاسو باید واوري ان شاء الله تاسو تفصیل سره جوړی کوي ټول عمر به دعا کوي او دا ملګرو ځان سره شیر کوي موږ د علاج خو یقین کوي فی سبیل الله او ارزانه به پیسو شیزونه چې تاسو خپل جوړ کې اکثر د دوستان دي چې پاکستان سوات نه دي زیات موږ څخه کتون کې دي حد نه زیات دا سوات نه دي او دی نه له افغانستان کې مستا سعودي کې دوبۍ کې نو دا زیاتره چې موږ کوم شاګردان دي سوات نه تعلق ساتي ما تاسو نه خواز دا سوزان سره شیر کوي نن د داسې مرزو علاج درته خیم یقین کوي چې په هر کور کې دا مرض څوک لري خلک څوک د غریبۍ وجنه یا څوک د دې علاج نه کیدونې وجنه په کور کې بیچارهګان یعنی کې سخت عذاب باندې مبتلا چې چا جګر وچ سوی تور زیړی وي کینسر وي ان علاوه خارش وي چې هر وخت کې او خارش تاسو باندې لګیدل استعمال کې جوړ کې ټول عمر به تاسو دعا کوي خو د ما خواز دا د ملګرو تاسو ویډیو ډیر ملګری ګوري خو مخکې شیر کین لایکین یقین کې د ډیر ملګری دي موږ پیج کې سستون زراغله غوي ته ویډیو نه رسیږي بیچارهګان ته نو تاسو باید کمنټس وکړئ چې کومه نقصه جوړوي او اکثر د علاج زخیم چې هغه کدی الله رضای په لکه او روپۍ دی علاج او زه به تاسو ته فی سبیل الله خیم په دې کې هیڅ مطلب نشته او بل دا چې کوم نن علاج درته خیم یقین کوئ چې تور زیړی هغه مریضان چې لا علاج سوي جګر وچ سوی شیلنګ سوی هغه خارش نه ختمېدونکې خارش او بواسیر کې د چای د کولمو انفیکشن یا د کولمو ورم وي د هغه لپاره تاسو ته خیم او دا بوټي د کتره دا هر چیرته موجود وي ما مقصد دا تاسو ته ګټي ملګرو ځان سره شیر کړئ دا علاج درته خیم ډیر ملګری به موږ پازابي چې شیر کې ټول ته ورسیږي موږ ملګری ټول پرسي نو ټول طریقہ کار هر څه درته خیم اولین به دا بوټي پیدا کړي دیتا په طبابت کې مدارم وای پښتو کې سپلمۍ مرته د شیدې کې دا لګ مخ کې مات کړو سستون زو نت کې زکه اپلوډ سودا نو دې به تاسو اولین 50 ګرام دا پاڼه راوخلی دا کتلای شي وچه پاڼه پم دی بوټي سره څنګه پرتی 50 ګرام به دا تاسو پیدا کړئ خاور نه به سندوي پاکه به یا په بو کې به نه باسي راوبه باسي بیا بل مرته واچي وچ 50 ګرام دا پاڼه دا سیدا امدای خارش او تور زیړل لپاره کار کوي سرطان لپاره کار کوي ملګرو زه تاسو ته خیم ټایټل مې پاس اور کړی کتلای شي او پورا ویډیو ګوري تاسو پوهیږئ ان شاء الله تور زیړای سي نخ کې دن کې ان شاء الله دا استعمال کې دعا به کوئی خو خپل جوړه کوي زه ته دانه دا ما سره موجود نو تاسو خپل تیار کوي دا ډیر مرګري سوات نه دي دوبۍ نه دي د هغه په اصرار باندې ما دا نن جوړ کوي تور زیړی پران نن سبا سي تور زیړی علائم درته خین دوباره بخنه سره خبرې کټ کوم سي سستی چا کې محسوس کېدله خوب زیات ورته جګری ضعیفي خاطر روان وي باید استعمال کې ګټل لري تاوان نه لري میکروبات ته استعمالول شي خارش ته سرطان ته د استعمالي دا دی ویني میکروبات ختمي 50 ګرام دا پاڼه وچې دی بوټي دته مدارم وای سپلمې وای شدوپې وای 50 ګرام دا پاڼه کتلې صحیح ده 50 ګرام خوش پاڼه 50 ګرام دا کورکمن عام پنسار سره ملاويږي شل روپو سی واخلیم بس ده 50 ګرام دا ثابت کورکمن روغ او دې ته ریټه وای پاکستان کې هر یو پنسار سره ملاويږي افغانستان کې د بنده کم وای ریټه مرته وای دې دا پوستکه پاسانه په کار ده صحیح ده دا پاکستاني پوستکه 50 ګرام دا او 50 ګرام دا د ماسا ازغکایم د تازه ملاو کو وچ به کې کنه پنسار ته ورغلی دا ورته د ماسا ما ترا یا ازغکای یا سفر ازغای ورته وای دا پاکستان کې مشهور د ماسې باندې دا کتلې سي د اوس ما راشکوله تازه ده د خاور سنخه دا تازه بالکل 50 ګرام دا صحیح سو او 50 ګرام دې کې د شلشمو دانه عام د شلشمو کوم تخمي هاغه دا سلور وړه شیزونه به تاسو راوخلی پاوډر به کې بالکل دی وړو په شان بیا به ګرینډ کوي لکه وړو غوندي سي بالکل چان به کوي 0 ملي ګرام کپسول ته ډک یو سهار او یو ماخام دوډې نه یو ساعت بعد وبو سره دارتم دی الله رضا وا هغه زیړای سه نه ختمې دن کوي
او هغه کسان چې ځان باندې شک وي چې ما زیړی د استعمال کوي، هغه کسان چې وایي د ما په جسم کې میکروب د ختمیږي نه د میکروب لپاره استعمال کوي، سرطان زخمونو لپاره استعمالولی شي، یا هغه خویندې ورونه چې سرطان دوا استعمالوي یا ویکسینیشن کوي ورسره هم دا نسخه استعمال کوي، انشاءالله که د الله رضا وه تاسو به دعا کوئ. دې نه علاوه خارش که کومه اوبه کوي یا وچ خارش شي د هغه لپاره دا استعمالولی شي. خارش 15 ورځو کې اراموي، نو 3 میاشتو استعمال کوي، عمري به تاسو ته بیا خارش نه وي که د الله رضا وي. د یوې نسخې ډېر فواید دي. بل هغه کسان چې ځان باندې شک لري چې ما ته خوب ډېر راځي، ما ته زیړي یعنې کې جسم کې مستا او زوندی نه د مړ د هغه هم استعمالولی شي. دا جسم نه اخراج کوي، لکه کوم جراثیم سي یا وایرس جسم کې د هغې دا جسم نه وباسي، جګر ته اوبه ورکوي. انا بعد میکروب ټول سي میکروب جګر هم ضعیفه کوي، معده هم ضعیفه کوي، مثانه هم ضعیفه کوي، اعصاب هم ضعیفه کوي. نو دا د میکروبو یعنې کې غټ ضد د میکروب جسم نه اخراج کوي. ملګرو دوباره ارته ښیم 50 ګرامه دا پاڼه د بوټي سپلمۍ دا هر چیرته ډاګ کې وړل، دا کتلی شي دا ډاګ ده، دا کتلی شي دا 50 ګرامه دا پاڼه خشک، 50 ګرامه ثابت کورکمن، 50 ګرامه ریټې چھلکه پوستکی، 50 ګرامه دا دماسه خشکه او 50 ګرامه شلشمو دانې. دا به ټول وخت پاوډر به کوي، بیا به چھان کوي. 1000 ملي ګرام کپسول غټ ته او که وړکی یا وزن کم کس نو بیا 1500 ملي ګرام هم ډکولی شي یو سهار یو ماښام. دا تاسو خپله جوړه کړئ اړوس پړوس کې چې تاسو کوم په زیړي اخته وي، خارشي وي، سرطان وي، انا علاوه میکروب وي او پوهېږي نه چې کوم مرض دا ورکړي، انشاءالله که د الله رضا تاسو ته به صحت دي، ټول عمر به دعا کوئ. او یقین کوئ ملګرو د موږ داسې فیسبوک کې ملګري ستاسې بیچاره بې سوا دی، هغو ته دا زه خواست کوم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. کوم ملګري ته وایي تاسو ته د پاڼه فالو کړي، لایک کړي، درته کومې ویډیوګانې چې هغه دې کې موجود وي په نوم په اسه پې ورکړی دی، تاسو ځان ته وګورئ، علایم واورئ، بیا هماغسې ځانه دوا جوړه کړئ، انشاءالله تاسو باندې لګېږي. ډېر ملګري په وټساپ میسج کې موږ وټساپ ته په ټیم داسې نه اوس ورکولی چې حد نه زیاتې میسج. نو دوستانو تاسو نه زه خواست کوم چې څومره ملګري دي که ویډیو ګوري لاندې او کمنټس وکړي موږ آی ډي کې څه ستونزه ده چې ټولو ملګرو ته مسلمانانو ته دا پاڼه ورسېږي. موږ سره ډېر فالورز دي پکې، هغه بیچارګان ته هم بعض اوقات نه رسېږي. نو دې کې څه ستونزه وه مشکل درته ولاندې کمنټس کې لیکلی سئ، انشاءالله زه به کوشش کوم چې تاسو رهنمایي پکې وکړم. دوستانو لوی الله ته سپارم، ښه وخت ولرئ. السلام علیکم. خو بالخصوص باید خپله یې جوړه کړئ، دې کې د مشکل کار نشته، طبیب یا کوم حکیم ته د تګ ضرورت نشته. ما کوشش وي چې تاسو یې خپله جوړه کړئ. ځکه لایف راځم که دغسې خرڅون مې ما برتېرو چې دا دې مرض علاج ما سره ستا رابطه وکړي، زه دا نه غواړم. زه غواړم چې تاسو یې خپله وګورئ، اجزاو یې زده کړئ، جوړې کړئ، ټول عمر به تاسو دعا کوئ که د الله رضا وه، باید تاسو یې خپله جوړې کړئ. ښه وخت ولرئ دوستان. السلام علیکم.